ډاکټرانو ما ته وویل چې مولانا صاحب ستا نه یو مسلې تپوس کړو. قرآن کې راځي چې وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کوم شی چې په رحم کې دی په دې خدای عالم دی چې دا هلک دی او که جینۍ ده. نو اوس خو مونږ چې سکرینینګ باندې وګورو نو دا پته لګي چې دا هلک دی او دا جینۍ ده، او خدای وایي چې دا پته هیچا ته هم نشته سوا د الله. نو ما د دې دوه جوابه وکړه. ما ورته وویل چې ګوره خدای ویلی دي چې وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ارحام جمع د رحم ده. رحم هغه کڅوړې ته وایي چې کومه کڅوړه کې دننه خېټه کې بچی لویږي او تربیت پکې علي او پکې تر 10 میاشتو پورې پروت وي، رحم هغې ته وایي. اوس دا رحم چې دی د دې شکل بالکل د پوکاڼۍ په شان دی، لکه ماشومان دا پوکاڼۍ پرسئ هو به هو د دې داسې مثال دی. او د دې رحم خوله چې ده هغه د تشو متیازو خولې ته بالکل مخامخ. نو مال خدای ویلی دي چې وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، عالم دے اللہ ما پا اغا شی باندے فی الارحام چکم شے پر رحم کے پر رحم کے دننا چکم شے پروت تے پا دی خدا عالم دے چی دا بت شے جوڑی مال دا دے دا مانا چی سوخ کی دا پلار نطفہ